العالمین دفاره. والله فرمایي چې پیغمبره ته موږ د ټولو خلقو دپاره رحمت جوړ کړی او لیږلی او نبی علیه الصلاة والسلام یوازې د انسانانو دپاره رحمت نه بلکې د ټولو حیواناتو دپاره د کاڼو دپاره بوټو ونو اسمانونو ستورو د ټولو دپاره الله تبارک وتعالی رحمت ذریعه جوړه کړې وه او رالیږلی و او د کافرانو دپاره هم د ټول مخلوقاتو دپاره هم هر چا دپاره خو که په چا کې ماده موجوده وه د رحمت د قبلولو هغه استعداد هغه ټیلنټ پکې موجود و او رب العالمین بس هغه استعداد قبول کړی دی او رب العالمین ورته ایمان نصیب کړی دی او د کافرانو دپاره هم رحمت و. نهمه سپاره کې رب العالمین سوره انفال کې فرمایي وما كان الله ليعذبهم وانت فيهم. الله فرمایي پیغمبره په دې کافرانو باندې عذاب نه راځي ځکه تاسو ذات پکې موجود دی تاسو موجود یې ستاسو د وجې نه په دې خلکو باندې عذاب نه راځي. دلته الله تبارک وتعالی فرمایي چې الله فرمایي وما ارسلناک موږ نه لېږلی ته پیغمبره الا رحمتا مگر رحمت یې للعالمین د ټولو خلکو دپاره. الله فرمایي ورته وایه پیغمبره قل ورته وایه پیغمبره انما یوحا بېشکه وحی کېدی شي الی ماته انما الهکم بېشکه اله ستاسو معبود ستاسو خدای ستاسو اله واحد یو ذات دی بل څوک ورسره شریک نشته. فهل انتم مسلمون فهل انتم آیا یی تاسو تابعدارا تاسو تابعدارا او تاسو غاړه ایښودونکي یې که نه چې کوم نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي چې کوم ماته وحی کېدی شي وحی کولی شي نو فهل انتم آیا یی تاسو مسلمانان تابعدارا او غاړه ایښودونکي. والله فرمایي فإن تولوا کچرې دوی مخ واړوو دوی مخ وګرځوو د تابعدارۍ نه د مسلمانېدو نه د اسلام نه نو فقل الله فرمایي ته ورته وایه پیغمبره آذنتکم چې ما تاسو ته اعلان کړی دی ما تاسو خبر کړی یی علی سواء ښه پوره پوره په برابرۍ باندې یعنی تاسو له بیا خبر در کوم د جنګ ځکه زما او ستاسو هغه په منځ کې څه معاهده نشته د جنګ نه کولو نو زه تاسو ته اعلان در کوم تاسو ته ما خبرداره کړی یی خبر مې در کړی ښه په پوره پوره باندې چې که ایمان نه راوړی نو بیا جنګ ته ځان هغه تیار ساتئ. او تفسیر ذخیرة الجنان معنی ذکر کړی دا د سوا وای د سوا په معنا باندې وای ځان پوهه کوي. تفسیر ذخیرة الجنان وای څنګه چې زه پیژنم چې رب العالمین یو دی تنها دی څوک سره شریک نشته نو نبی علیه الصلاة والسلام ته تفسیر ذخیرة الجنان فرمای چې دغه شاته نبی علیه الصلاة والسلام هم د کافرانو ته وی چې ما تاسو دا خبر درکو چې الہ زمونږ یو دی یا خدای زمونږ یو دی معبود زمونږ یو دی بل څوک ورسره شریک نشته نو سوا معنا دا د برابرۍ چې څنګه زه خبر یم چې الله یو دی او ما ته فقط دغه شان دی ما تاسو له هم دغه تعلیم دغه خبره درکو چې رب العالمین یو دی بل څوک ورسره نشته. والله فرمایي وان ادري اقريب ام بعيد ما توعدون. نبی علیه الصلاة والسلام دا بیان کوي چې ما تاسو له خبر درکړې په برابرۍ باندې وان ادري زه نه پوهېږم اقریب چې آیا نږدې دی ام بعید او که لرې دی ما توعدون هغه چې کوم ستاسو سره وعده کولی شي یا عذاب یا قیامت چې قیامت نږدې دی که لرې دی. او قرآن کې بل ځای کې الله فرمایي والساعة ادهى وامر قیامت چې دی دا ډېر دهشت والا دی هیبت والا دی و امر او ډېر لوی تریخ څیز دی. دلته الله تبارک وتعالی نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي چې دې ما ته پته نشته چې کوم تاسو سره واده کېږي یا عذاب یا د قیامت چې دا به کله راځي نږدې دی او که لرې دی خو راځي به خامخا. والله فرمایي انه بېشکه دغه الله تعالی یعلم الجهر پوهېږي پوهه دی په ښکاره وینا باندې په هغه جهر باندې په زوره وینا باندې من القول په هغه وینا باندې او په هغه کار باندې ستاسو او یعلم دغه الله تعالی پوهه دی او پوهېږي ما تکتمون هغه چې کوم تاسو پټوئ پړونه کې چې کوم تاسو د مسلمانانو سره بغض حسد ساتئ کافرانو په دغه باندې هم الله پوهه دی او چې کوم تاسو ښکاره خبرې مسلمانان پسې طعن او دغه پیغور او دغه تنزونه پسې کوئ نو په دې باندې هم الله تبارک وتعالی پوهه دی. او ان ادري او نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي چې ما ته پته نشته زه نه پوهېږم لعله کېدی شي چې دا قیامت وروسته راځي یا دا عذاب وروسته را روان دی نو دا فتنه کوم دا ستاسو دپاره فتنه ده لکم ستاسو دپاره چې تاخیر قیامت وروسته راځي یا دا عذاب وروسته راځي نو کېدی شي لعله کېدی شي چې دا فتنه امتحان وي او ازمیښت وي او ازمایش وي ستاسو دپاره. ومتاع او هغه نفع وي الى حين د یو وخت پورې چې د څه پورې سړی ژوند وي 20 کاله 30 کاله 50 50 او یا 100 کاله دغه پیدا ده د یو وخت پورې چې کله هغه وخت ختم شي او هغه ټیم مقرر راشي نو خامخا دغه پیدا به ختمېږي او سړی به د دنیا نه رخصتېږي. اخري آیات د سوره انبیاء کې الله فرمایي قل
قال رب احكم بالحق قال نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمای رب احكم اے رب زما فیصله وکي بالحق فحق سرا زمونږ د دې په منځ کې هغه فیصله په حق سره وکي وربنا الرحمن او زمونږ رب هغه رحمان ذات دی المستعان چې د هغه نه مدد غوښتلې شوی دی مدد د هغه نه غوښتلې شوی دی علامه فاق سبانه تصفون هغه باندې چې کوم تاسو بیانوي سورۃ متخیر سره ختم شو بیا سورۃ حج شروع کی الله فرمای وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین مونږه نه لګلې ته پیغمبر الا رحمتا مگر رحمت للعالمین د ټول خلق د پاره د ټول حیوانات په مخ د زمکه چې سدي د ټول د پاره نبی علیه الصلاۃ والسلام رحمت را لګل شوی دی قل وتو پیغمبر انما یوحى بشکا وحی کی دی شی الی ماتا انما د دې خبره الہکم الہ واحد چې تاسو معبود هغه یو ذات دی بل څوک سره شریک نشتا فهل انتم آیا تاسو مسلمون تابعدارا غاړی خودن کې مسلمانان فإن تولوا الله فرمای کچر دی مخواړو دی وګرځیدا د اسلام نه نو فقل وتو پیغمبر اذنتکم ما اعلان در کوم تاسو ته یا ما تاسو خبر کړای علی سواء په برابرای باندې په پورا خبره باندې و ان ادري زنه پوهیګم قریب ام بعید ما توعدون آیا نزدې دی او کیا آیا کلری دی هغه چې کوم تاسو سره وعده کولی شي چې عذاب راځي یا قیامت چې کله دی نزدې دی او کلری دی دا الله تبارک وتعالى علم دی انه يعلم الجهر د الله تعالی فوه دی الجهر فغزور او فخکارا وینا باندې من القول د وینا نه ويعلم د الله فوه دی فوهیږي ما تکتمو چې کم تاسو پټوي و ان ادري او زنه فوهیږم لعله کلی چې دا رستواله چې دا عذاب یا دا قیامت رست راځي فتنه دا فتنه او امتحان وستاسو د پاره ومتاع او هغه نفع او فائدہ وی الى حين د یو وخت مقرر فوري قال رب احكم يا رب فیصله وکي بالحق فحق سرا فیصله حق سرا وکي وربنا الرحمن زمون رب هغه رحمان ذات المستعان چې د هغه نام مدد غوښتل شوی دی علامه فغصبان تصفون چې کم تاسو بیانوي الحمد لله رب العالمين